ملګرو د خیبر د ګوټ ګوټ ته راغلو ملګرو زه د ټولو نه مخکې خو د څونه هم ملګري د څونه هم مشران د څونه هم ځوانان چې په دې پنډال کې ناست دي د دې ټولو جذبې ته د دې ټولو همت ته د دې ټولو جرأت ته په دواړو لاسونو سلام کوم چې هغه هر ریاست استعمال کړه لارې بندې کړې دي زموږ ملګري جیلونو کې واچول باران هم دی واورې هم ورېږي خو هغې نه پرسته هم تاسو په دومره ګڼ تعداد کې دلته راغلي یې مونږ ریاست ته د دې سټیټ ته دا چیلنج ورکوو چې مونږ خو په دومره سختو حالاتو کې هم دونه خلک راغونډ کړي دي ته دې تکړه شه په شین اسمان باندې دغه پاکستان تحفظ مومنټ هغه دې راوباسه او دونه خلک په دې پنډال کې راغونډ کړه ملګرو تاسو یقینا چې سهار راځي ډېر زیات بازار شوي یې ډېر سخت یخنیم ده باران هم ورېږي زه به کوشش کوم چې زر تر زره خپلې خبرې ختمې کړم او منظور پښتین تاسو سره تفصیلا خبرې وکړي ملګرو څنګه چې دلته ایم پی ایس وویل چې دا احتجاجي جلسه ده د هغه ټولو ملګرو د ګرفتارۍ خلاف چې د پاکستان په مختلفو جیلونو کې په خصوصي توګه زمونږ ډېر تکړه ملګری علي وزیر چې دلته دا ګرفتار کړی دی او د کراچۍ په جیل کې پروت دی ملګرو دا جلسه او دا پنډال غوښتنه کوي چې علي وزیر د زر تر زره رها کړی شي او د علي وزیر سره چې نور هم څونه ملګري ګرفتار شوي دي که نورالله ترین دی شیر ایوب دی شیر محمد حاجي دی حسن دی او نور هم یو ملګری دی بل دی مانه نومر شوی دی ورسره په بونه کې زموږ بل ملګری چې د یو نیم کال نه په زندان کې پروت دی حنیف پښتین موږ د هغه د رهایم د دې سټیج نه مطالبه کوو ورسره دلته د خبرو چې کوي لوکل مسلې دي هغې ته زه لوکل نه وایم ځکه چې هغه چې ته چې څونه محکوم قومونه دي په دې خاوره اوسېږي هغه که ته چمن ته لاړ شې هغه که ته بلوچو ته ورشې هغه که ته ګلګت ته ورشې پرون زه تللی وم هغه که ته ایون کشمیر ته هم لاړ شې دا د ټولو محکومونو قومونو که تقریبا مسلې یو شانتې دي هر ځای کې خلک بېدرکه شوي دي هر ځای کې دا د ایسټ انډیا کمپنۍ په نوم چې دلته یو بله اداره د پاکستان فوج په شکل کې راغلی ده هلته هغې ځان له ادارې جوړې کړي دي د NLC په نوم د FW په نوم ځای په ځای خلکو نه ځمکې قبضه کوي د خلکو په معاش باندې قبضه شي د خلکو په روزګار باندې قبضه شي او بیا که څوک هغې ته مخې ته ودرېږي هغه خلکو چتایي هغه خلک بېدرکه کوي دلته د بېدرکه شوو خلکو خبرې تاسو واورېدلې دا د PTM یوه بنیادي مطالبه وه بل دلته چې د NLC چې کومه بدماشي شروع کړې ده دا بدماشي ده NLC ته مونږ د قبضه ګروپ وایو دا بله ورځم په قومي اسمبلۍ کې یو میټینګ و ما ورته ویلي چې تاسو مونږ ته د دې ډیټیل راکئ چې د NLC په کومه ګټه کې د ملک په ټولو بارډرونو باندې په ټرمینالو قبضه اچولې ده آیا دې چېرته سکینډر ګټلی دی دې چېرته په یو ګډ کې حصه اخیستې ده هېڅ قسم جواب وصل نه و ملګرو دا اوسه کلکه بدماشي ده او انشاءالله دا غورځنګ دا PTM دا ځوانان به د دې بدماشي ختموي انشاءالله بله خبره دلته د دې ټولو ملګرو دلته د ریفارمز خبره وشوه زه یو مختصر خبره په هغې باندې هم کوم مونږ ته پولیس خوراک کړی دی خو پولیس دلته ترهګر نشي کنټرول کولی پولیس ټریننګ نشته پولیس ته وسایل نه ورکوي پولیس ته ګاډي نه ورکوي پولیس ته وسله نه ورکوي هغه ځکه نه ورکوي چې دوی نه غواړي چې دلته چې کومه د لا اینډ آرډر کیسې دي دا د پولیس ته یو سیویلین محکمو ته حواله شي فوج هېڅ شی دا نه غواړي او پولیس ته مونږ دا وایو چې تاسو
کچره دا واک نه درکوي د دې لپاره راوځئ دا واک خو زموږ اخلو دا د لا اینډ آرډر چې کوم د اختیارات دي دا به مونږ د دې فوج نه اخلو سیول ادارو ته به ورکوو خو تاسو هم لږ د ځان اصلاح وکړئ لږ د ځان اصلاح وکړئ پرون هم د دین اثر مه اخلئ داسې نه وي چې د دې خوی بوی په تاسو کې نه نوځي تاسو به د قانون لاندې چلېږئ پرون هم هلته په ایدرخیلو کې په شمالي وزیرستان کې په ولس باندې فایرینګ کول دا فایرینګ هوا تر اوسه پورې فوجیانو کولو باید تاسو د دې نه ډډه وکړئ که د دې نه چې څنګه د دې ولس نفرت دی دغه نفرت به بیا سبا تاسو نه خلک کوي زه ملګرو په اخر کې یو خبره دو خبرې نورې کومه یو خبره په اردو کې کومه زمونږ یو ډېره تکړه مبارزه ہماری ایک انتہائی بہادر ایک بلوچ بہن کریمہ بلوچ جو چند دنوں پہلے کینیڈا میں اس کی لاش ملی ہے ہم اس دیش سے مطالبہ کرتے ہیں کینیڈین حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی کی تلاش میں وہاں پر آئی تھی اور جس طریقے سے اس کو قتل کیا گیا ہے اس کے قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے اور جو ان کی جدوجہد ہے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے بلوچ عوام کے لیے بلوچ قوم کے لیے جو خدمات جو قربانیاں انہوں نے دی ہے ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور یہ جو اتنا بڑا صدمہ پہنچا ہے یہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے بلوچ قوم کا ہم ان کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہے ظاہر ہے کہ وہ خبرہ پر افغانستان کی شکل میں هدفي وشنې روانې دي خصوصا د ځوانانو ملګرو دا یو بنیادي یو ډېر پری پلان ګیم روان دی په لاره ور ټول افغان وطن کې د پنمدې راوستلو لپاره او په لاره ور ټول افغان وطن کې د یو بل جنګ راوستلو لپاره هغې دپاره دي بنیادي کار نن سبا چې کوم کوي هغه دغه ده چې په افغانستان چې کوم ریاست ته د ریاست ماتولو کوشش کوي هدفي وژنې روانې دي دا هدفي وژنې د ځوانانو جرنالستانو روانې دي د مدني فعالو روانې دي د سیاستدانانو روانې دي په ډېر پری پلان طریقې سره کوشش کوي چې د سوسایټۍ چې کوم کریم دی هغه ټارګېټ کړي ملګرو موږ ورته دا وایو چې دا ځوانان خصوصا په هره جلسه کې دا خبره کوم چې د دې غورځنګ حدود نشته دا غورځنګ به د دې افغان وطن ژغورنه کوي ته که یو ځوان وژنې ته که یو ځوان شهید کړې دا ټول ځوانان به راځي د وطن دپاره به دا د وطن د ژغورنې لپاره به دا ستا مخې ته ولاړي په اخر کې د خټک صاحب د افراسیاب خټک صاحب په دې شعر اجازت تر نه اخلم چې د غم دنیا کې استوګن نه یم د غم دنیا کې استوګن نه یم ګل یم از خیر د دې چمن نه یم او ستا د زمانو پوانن کړی دی ستا د زمانو پوانن کړی دی خبره ستا د کې لمن نه یم ډېره مهرباني